अस्सलामुअलैकुम तासु ګورئ هم پښتو ون خبرونه او زه یم شاه سلیم جان وړاندې کوو د ټول ناول د نن ورځې مهم خبرونه. د پاکستان تحریک انصاف او قومي اسمبلی سپیکر ترمنځ ټلیفوني خبرې شاه محمود قریشي په مشرۍ کې یو وفد د سپیکر نه ملاقات وخت وغوښتو. سپیکر د تحریک انصاف د مشرانو لخوا د رابطې هرکلی کړی. کچره استعفاګانې منظور نشوې نو سپریم کورټ ته به رجوع کوو. چې کله هم قومي اسمبلی ته د استعفاګانو لپاره تلل وغواړو نو سپیکر وتښتي. د تحریک انصاف رهنما فواد چودھری میډیا سره خبرې وایي استعفاګانې زموږ آئینی حق دی قبول دې کړی شي. نن د بېنظیر بوټو 15مه برسي لمانځلی شي. بېنظیر بوټو 2 ځله د پاکستان وزیر اعظم په حیث خپل فرایض ترسره کړي. بېنظیر بوټو د کال 1988 کې د پاکستان او عالم اسلام لومړی زنانه وزیر اعظم منتخب شوې وه. هغې په 21 جون د کال 1953 کې کراچۍ کې سترګې غړې کړې وې. په 20 دسمبر د کال 2007 د پنډۍ مشهور لیاقت باغ کې بېنظیر بوټو شهیده کړې شوې وه. अभी तक आपके साथ कुछ हुआ नहीं है और आपके साथ जो होगा आप तो बर्दाश्त नहीं कर सकते. د عمران خان د دروغو سیاست به رد کوو. د مشرف پشان سلیکټډ هم اوس د تیر وختونو برخه جوړ شو. په لومړي ځل د عدم اعتماد په ذریعه وزیر اعظم کور ته لیږلی شوی. د عدم اعتماد سازش په وایټ هاوس کې نه بلکې بلاول هاوس کې تیار شوی. د پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول بھټو زرداری لاړکانه کې جلسې ته خطاب وایي سلیکټډ او د هغه سهولتکار ویستل د جمهوریت انتقام دی. د تحریک انصاف رهنما اسد عمر وایي حکومت سره خبرو اترو کولو ته تیار یو. که عمران خان IMF سره د معاهدې خلاف ورزي کړې وې نو حکومت دې ختم کړي. آیا دسمبر د کال 2022 کې هم عمران خان د IMF معاهدې خلاف ورزي کړي؟ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان پېښور کې د نصیر الله بابر هسپتال د توسعې منصوبې د فیزیبیلیټي کار زر تر زره مکمل کولو هدایت. د دغه فیزیبیلیټي مکمل کولو لپاره چې کوم وسایل پکار دي حکومت به هغه ورکوي. د وزیر اعلی محمود خان وینا وایي د زیاتېدونکي آبادۍ په نظر کې ساتلو سره د هسپتالونو په تعداد کې اضافه کولی شي. تیر ورځ وزیر اعظم په ډي آی خان کې شوبازي کړي. وزیر اعظم نوی منصوبه نه ده اعلان کړي. د خیبر پختونخوا حکومت ترجمان بیرسټر سیف لخوا په وزیر اعظم سخت ټکونه وایي دا ټولې منصوبې د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې شروع کړې شوې وې. اسلام آباد کې په 21 دسمبر کېدونکي بلدیاتي انتخابات د ځنډ ښکار. الیکشن کمیشن اسلام آباد کې د بلدیاتي انتخاباتو متعلق د کیس فیصله اورولي. چیف الیکشن کمشنر وایي اسلام آباد کې 2 ځله حلقه بندي شوي. پنجاب کې به په 3 ځل حلقه بندي کول پکار وي.
د ترهګرۍ خطرې له وجې د اسلام آباد خصوصي سکیورټي پلان تیار. د اسلام آباد 25 مختلف ځایونو کې عارضي چک پوسټونه جوړ کړی شول. د اسلام آباد ریډ زون داخلي لارو به سیف سټي کیمرو سره ریکارډینګ کیږي. د میټرو بس مسافرو به هم ریکارډینګ ترسره کیږي. لاهور های کورټ د سموګ له کبله سکولونه او کالجونه د نورو ورځو لپاره د بند ساتلو حکم ورکړو. په لاهور کې د جنوري 2 نیټې وروسته دی په چټیانو کې د یوې هفتې توسیع وکړی شي. په سموګ کنټرول د حکومت ذمہواري ده او عدالت په دې اړه خپل ذمہواري پوره کړې ده. د عدالت لخوا ریمارکس. پېښور پوهنتون کې هم د افغانستان په پوهنتونونو کې د جنکو تعلیم بندیز خلاف احتجاج. طالبان د خپل فیصله زر تر زره واپس واخلي. د مظاهرینو غوښتنه. افغانستان کې د طالبان لخوا د ښځو په کار د بندیز وروسته زیات امدادي ادارو کارونه بند کړل. په افغانستان کې بغیر د ښځینه کارکوونکو کار کول ګران دي. خارجي ان جی اوګانو وینا. بلخوا طالبانو په دې فیصله اعتراضونه مسترد کړل. A bit of bat on that. That's a good looking shot. Lovely shot. د کراچۍ ټیسټ په دویم ورځ پاکستان خپل لومړي اننګز کې 438 رنز جوړ کړي. کپتان بابر اعظم او آغا سلمان سنچرانې سکور کړي. د قومي کرکټ ټیم خلاف د نیوزیلینډ بیټینګ جاری. او ټول ملک کې د سخت یخنۍ لړۍ برقراره. د ملک بر علاقو کې واورې ورېدلې. د یخنۍ په شدت کې نوره هم اضافه. د موسمیاتو محکمې په 28 او 1 دسمبر د ملک برني علاقو کې د نورې واورې او نري باران ورېدو پیشنګویي ظاهره کړې. مهم خبرونه تاسو کتل. اخلو یو وړه شاندمه او بیا راځو د دې خبرونو تفصیل سره. خبرونو کې یو وار بیا هرکلی. پاکستان تحریک انصاف نن د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف سره ټلیفوني رابطه وکړه او د شاه محمود قریشي په مشرۍ کې د دغې پارټۍ یو نماینده وفد د ملاقات لپاره وخت وغوښتلو. دا رابطه نن د پاکستان تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې سابقه چیف ملک عامر ډوګر کړې ده. هغه سپیکر ته څوک چې دا وخت د بېنظیر بوټو د برسۍ په سلسله کې په ګړي خدا بخش کې موجود وویل چې د تحریک انصاف یو وفد چې پکې به شاه محمود قریشي او د هغه نه علاوه پرویز خټک او نور مشران شامل وي د سپیکر سره یو ملاقات کول غواړي. عامر ډوګر سپیکر ته وویل چې تحریک انصاف خو اول فیصله کړې وه چې قومي اسمبلی کې دغه پارټۍ ټول 140 ممبران به اجتماعي استعفاګانې ورکوي. خو اوس دغه فیصله بدله کړې ده او اوس به په دې استعفا د خبرو لپاره خپل یو نماینده وفد سپیکر سره د ملاقات لپاره ولیږي. سپیکر د تحریک انصاف مشرانو لخوا د رابطې خیر مقدم وکړو او ویل چې سیاست کې د خبرو اترو دروازې چرې هم نشي بندولې. خو هغه دا خبره واضحه کړه چې د استعفاګانو د تصدیق لپاره په آئین او قومي اسمبلی په ضابطو کې طریقه موجود ده او هغه د شاه محمود قریشي په شمول د تحریک انصاف د اسمبلی ټولو غړو ته خطونه لیږلي دي. هغه ویل چې د تحریک انصاف د غړو د استعفا فیصله به د دغه طریقې کار مطابق وکړی شي. د دواړو غاړو په خبرو کې فیصله وکړې شوه چې سپیکر کله د ګړي خدا بخش نه اسلام آباد ته راستون شي نو د تحریک انصاف مشران به ورسره ملاقات له ورشي. د یادونې وړ ده چې عمران خان د تحریک انصاف د قومي اسمبلی ټول غړي سبا اسلام آباد کې یوې غونډې ته هم رابللي دي چې هغه به ورته د ویډیو لینک په ذریعه خطاب کوي. په دغه غونډې کې به د غړو د قومي اسمبلی نه استعفا په هکله حتمي فیصلې ترسره کیږي. د پاکستان تحریک انصاف رهنما فواز حسین چودھری وایي چې کچرې استعفاګانې منظور نه شوې نو سپریم کورټ ته به رجوع کوو.
میډیا سره د خبرو په وخت د فواد چودھری وینا وه چې کله هم قامي اسمبلۍ ته استعفاګان لپاره تللو غواړو نو سپیکر وتښتي او استعفاګانې زموږ آئینی حق دی دا دې قبول کړی شي. पता नहीं अब रात को वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो अगर उन्होंने इस्तीफे कबूल नहीं करने तो फिर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा. हम तो सारे जो है वो 100 आदमी इस धुंध में और इतनी सर्दी में इस्लामाबाद जो है वो सफ़र सारा कर रहा था, अब ये फिर फरार हो गए हैं. तो मैं स्पीकर से कहूँगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अगर हम इस्तीफे देने चाहते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, इस्तीफा जो है वो कबूल करें और मुल्क में इलेक्शन करें. लेकिन क्या हुकूमत इस्लामाबाद में पंचायती इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है, जो हुकूमत इस्लामाबाद में पंचायती इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है वो नेशनल इलेक्शन जो है वो कहाँ का है. फवाद भाई एक मिनट, मैं अभी मानसरा से आ रहा हूँ इधर. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف سیکرټري جنرال اسد عمر ویلي دي چې پارټي حکومت سره خبرو ته تیار ده. د پی ټی آی د مرکزی مشر د هم نیوز یو پروګرام کې وویل تر څو چې صدر عارف الوی په خپله څوکۍ موجود وي نو د مذاکراتو امید به هم موجود وي. اسد عمر ویل که حکومت د انتخاباتو تاریخ راکړي نو بیا ورسره ناستي ته تیار یو. هر کله چې حکومت سره خبرو ته کینو نو د ملک خوالي لپاره به سوچ وکړو. اسد عمر زیاته کړه چې صدر عارف الوی په ښه توګه خپل آئینی کردار ادا کړی دی ولې تر دې وخت کامیابي نه ده ترلاسه کړې. د پی ټی آی د دې مشر په وینا د عمران خان حکومت لرې کولو وروستو پاکستان سیاسي انتشار او معاشي عدم استحکام سره مخ شوی دی. د دې مسلو یوازینی حل فوري انعام انتخابات دي ولې حکومت انتخاباتو څخه تیښته غواړي. थी कि किसी न किसी तरीके से हर इलेक्शन से भागा जाए. तो जिस तरीके से बाकी सारे पाकिस्तान में वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, इसी तरीके से उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से इस्लामाबाद के इलेक्शन से भी भागा जाए. हमें पता था कि इलेक्शन कमीशन ने करना किया है. इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतज़ार किए बगैर हमने इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल कर दी थी. उस इलेक्शन कमीशन ने एक दफ़ा फिर पीडीएम की हुकूमत की मावनत की. राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जी कि उनकी राय में तो ये इलेक्शन इस साल होना ही नहीं चाहिए, यानी 2023 में भी नहीं होना चाहिए. نن د بېنظیر بوټو 15مه برسي ده چې دوه وارې د پاکستان د وزیر اعظم په حیث ذمهدارانې ترسره کړې وې. بېنظیر بوټو 2009 کال کې د دسمبر په 28مه پنډۍ کې یوې خودکش حملې او ډزو په پیښه کې شهیده شوې وه. په بېنظیر بوټو هغه وخت حمله وشوه کله چې د پنډۍ په لیاقت باغ کې د پاکستان پیپلز پارټۍ یوې انتخابي جلسې ته د وینا وروستو په مری روډ اسلام آباد ته روانه وه. وروستو ناقانونه تحریک طالبان پاکستان په بېنظیر بوټو د حملې ذمهواري په غاړه اخیستې وه. نن د دسمبر 28مه نیټه د پاکستان پیپلز پارټۍ د شریکې چیئرپرسن او د پاکستان وزیر اعظم بېنظیر بوټو د شهادت 15مه کلیزه ده. بېنظیر بوټو په کال 2009 کې هم په دې ورځ د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې د خپلې پارټۍ د یوې جلسې نه پس شهید کړې شوه. بېنظیر بوټو اولنۍ ښځه وه چې د یو اسلامي ملک وزیر اعظم جوړه شوه. هغه 2 ځله د ملک وزیر اعظم او د اپوزیشن لیډر پاتې شوې وه. کله چې د هغې د پلار او سابقه وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو په کال 1909 کې په دارو کې جوړ شو نو د هغې ورځ نه د بېنظیر بوټو او د هغې د خاندان سختې ورځې شروع شوې. هغې ملک کې د جمهوریت د بحالۍ دپاره سخت جدوجهد وکړو او ډېرې سختۍ یې تېرې کړې. هغې ډېر کلونه په جلاوطنۍ کې هم تیر کړل خو د ډېرو سختو زمغلو نه پس هم هغې ملک کې د جمهوریت د بحالۍ په جدوجهد هیڅ قسمه ساز باز ونه کړو او د مارشل لا خلاف یې ډېرې قربانۍ ورکړې. دا د بېنظیر بوټو د نه ستړي کېدونکي جدوجهد نتیجه وه چې د جنرال ضیاء الحق په بهاولپور کې د جهاز په دماکه کې د مړ کېدو نه پس د ملک فوجي واکمن دې خبرې ته تیار شول چې ملک کې په کال 1988 کې پارلماني انتخابات وکړي. د دغه انتخاباتو په نتیجه کې پاکستان پیپلز پارټي منتخب شوه او بېنظیر بوټو د ملک وزیر اعظم وټاکل شوه. د 2 کاله وزیر اعظم پاتې کېدو نه پس د بېنظیر بوټو خلاف نوې سازشونه شروع شول او هغه د اقتدار نه لرې کړی شوه. د فوجي حکامو او د هغوی د سیاسي پلویانو د مخالفت باوجود د پاکستان عوامو په کال 1993 کې بېنظیر بوټو یو ځل بیا د ملک وزیر اعظم منتخب کړه. بېنظیر بوټو په پاکستان کې د جمهوریت مضبوطولو او ښځو او غریب اولس حقونو دپاره بې سیاره جدوجهد کړی
और همدا وجه وه چې په کال 2009 کې په بېنظیر بوټو 2 قاتلانه حملې وکړې شوې او آخر په دې ورځ هغه شهیده کړې شوه. نن هم چې پاکستان کې د جمهوریت د استحکام خبرې کیږي نو د بېنظیر بوټو نوم د دغه جدوجہد د یو استعادې په شکل یادول کیږي. ताबीर है जिसकी हसरत गम ताबीर है. د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بھټو زرداری یو ځل بیا په عمران خان سخت تنقید کړي او ویلي دي چې د عمران خان د دروغو سیاست به رد کوو. لاړکانه کې جلسې ته د خطاب په وخت د بلاول بھټو زرداری وینا وه چې د مشرف په شان سلیکټډ هم اوس د تیرو وختونو یو برخه جوړه شوې. د ویل چې په ړومبي ځل د عدم اعتماد په ذریعہ یو وزیر اعظم کور ته لیږلی شوی دی. ने फैसला किया नहीं जब आपने हुक्म किया कि हमने सिलेक्टेड को निकालना है, जब आपने मुतालबा किया कि ये कठपुतली ये सिलेक्टेड हमारे आईनी हुकूक के खिलाफ साजिशें कर रहा है, हमारा 1973 का आईन हमारा 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिश कर रहा है, जब आपने कहा कि ये शख्स हमारे सूबे के हुकूक पे डाका डाल रहा है, हमारे सूबे के वसाइल के पीछे पड़े हुए है, बलोचिस्तान और सिंध के जो आइलैंड्स है उनको भी नहीं छोड़ रहा, उनको भी कब्जा करना चाहता है, सारे सूबे का जो शहर है उस पे कटौती डाल रहा था, आम आदमी का मुआशी कत्ल करवा रहा था, महंगाई की सुनामी अरूज पे था, टैक्सेस का तूफान खड़ा कर रहा था, आपका पेट पे डाका आपका जेब पे डाका डाल रहा था. तो इसी पीपल्स पार्टी के जियालों ने, इसी पीपल्स पार्टी के सियासी कारकुनों ने उसको ललकारा तो जिए भुट्टो का नारा के साथ लगा. आपके पास आखिरी वार्निंग है, आप आए हाउस में आए फिर सियासी जमातों आपसे बात कर सके, सरकों के फिरके कलंदन तंजीमों से हम बात नहीं करते. आए हम मुकाबला करते हैं इलेक्शंस. मैं नहीं चाहता हूं कि वो साबिक खातून अव्वल के साथ आपके बच्चे फिरे और आप किसी जेल में बंद हो. मैं नहीं चाहता हूं कि आपके खिलाफ भी नायब इस्तेमाल हो. د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي دي چې جمهوریت ژوندي ساتل بي شهید ته د درناوي ورکولو برابر دي. د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بھټو د برسۍ په موقع د دفاع وزیر ویل چې د بي شهید شهادت زموږ په تاریخ کې یوه غمجنه پیښه ده. بېنظیر بھټو شهادت د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې لویه قرباني ده. خواجه آصف زیاته کړه چې میثاق جمهوریت داسې منشور دی چې نن هم زموږ لپاره مشعل را دی. وزیر اعظم شهباز شریف د راروان کال د اپریل میاشتې نه د ملک د ټولو سرکاري عمارتونو او دفترونو شمسي توانایي ته منتقل کولو اعلان کړی دی. هغه دا اعلان نن اسلام آباد کې د شمسي توانایي کانفرنس ته د خطاب په وخت جاری کړی. هغه زیاته کړه چې د قابل تجدید او ارزاني بجلی پیدا کولو په ذریعه انحصار د وخت مهم ضرورت دی. هغه ویل چې دا وخت د تیلو او ګیس په درآمد سالانه 20 ارب ډالري لګي او د بجلی د مد گردشي قرضې هم 2.5 ارب روپو ته زیاتې شوي دي. شهباز شریف ویل چې د 10,000 میگا واټه شمسي توانایي په منصوبو د مخکې نه کار هم شروع کړی شوی دی او موږ د بجلی د پیداوار لپاره د مقامي کویلې نه هم استفاده کوو. وزیر اعظم ویل چې د شمسي توانایي استعمال سره به ملک ته په اربونو ډالرې بچ شي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي د پاکستان او سنټرل ایشیا ترمنځ د ریل او سړک منصوبې به نه صرف د دواړو خواو تجارت پیشه خلک یو بل سره راوتړي بلکې ټوله سیمو کې به د امن او خوشحالۍ یوه نوې دور شروع کړی شي. هغه دا خبره نن وزیر اعظم په دفتر اسلام آباد کې د ازبکستان یو وفد سره د ملاقات په وخت کړې ده. کوم کې چې هغه سره ازبکستان نایب وزیر اعظم خوجاو جمشید عبدالحکیمویچ په مشرۍ کې ملاقات وکړو. وزیر اعظم د دواړو ملکونو د کاروباري حلقو ترمنځ د خبرو اترو ستاینه وکړه او ویل چې دا قسمه خبرو اترو سره به د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت او سرمایه‌کاري زیاته شي. شهباز شریف په سمرقند کې د شنګای تعاون تنظیم د سرمشریزې په موقع او آستانه کې د کیکا سرمشریزې په وخت د ازبکستان د صدر شوکت میرزایوف سره خپلو ملاقاتونو ته هم اشاره وکړه او د پاکستان د دې عزم اعاده وکړه چې ازبکستان سره خپلو تعلقاتو ته نوره هم وده ورکول غواړي.
د ازبکستان وفد پاکستانی حکامو سره د خپلو ملاقاتونو ذکر وکړو او ویل چې د ملاقاتونو سره به د دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي او اقتصادي تعلقات نور هم قوي شي. وفد د پاکستان او ازبکستان ترمنځ په موجوده تعلقاتو د اطمینان اظهار کړی دی او ویلي دي چې دواړو خواو ترمنځ رابطې په صحیح سمت کې روانې دي. بلشن کې نور خبرونه د دې وړې شان د مینه پس. الیکشن کمیشن آف پاکستان په اسلام آباد کې بلدیاتي انتخابات ملتوي کړل. دا انتخابات د دسمبر په 21 نیټه ټاکل شوي. الیکشن کمیشن د نهي په ورځ ویل د حکومت لخوا په یونین کونسلونو کې د بدلون له کبله انتخابات ملتوي کړي دي. پاکستان تحریک انصاف د الیکشن کمیشن د فیصلې مذمت کړې ده. د پی ټی آی سیکرټري جنرال اسد عمر په دې هکله وینا وه حکومت یو وارې بیا انتخاباتو څخه تښتېدلی دی. حکومت اسلام آباد کې د یونین کونسلونو شمیر د 101 څخه 125 پورې زیات کړی دی. پی ټی آی د یونین کونسلونو تعداد زیاتولو په اړه د حکومت د فیصلې خلاف عدالت ته رجوع هم کړې ده. حکومتي وکیل اوصاف د نهي په ورځ الیکشن کمیشن ته وویل چې د اسلام آباد په آبادۍ کې اضافې له کبله د یونین کونسلونو شمیر زیات کړی شوی دی. اسلام آباد کې پولیس وایي چې امنیتي حالاتو له کبله یو خصوصي امنیتي پلان جاری کړی دی. د اسلام آباد پولیس د نهي په ورځ ویل د ښار په 15 ځایونو کې عارضي چیک پوسټونه جوړ کړي دي. د ریډ زون کم ځای کې چې اهم عمارتونه موجود دي داخلي لارو به د سیف سټي کیمرو په ذریعه ریکارډینګ کیږي. د میټرو بس سرویس د مسافرو به هم ویډیو ریکارډینګ کولی شي. د اسلام آباد اوسیدونکو ته ویلي شوي دي چې هر وخت ځان سره شناختی کارت جاري ساتئ. د اکسایز دفتر لخوا جاری شوی نمبر پلیټ استعمال وکړئ. د هغو گاډو خلاف به قانوني ګامونه اخیستلی شي چې غیر نمونه نمبر پلیټ استعمال کوي. غیر رجسټر گاډو خلاف به قانوني کاروایی هم ترسره کیږي. اسلام آباد کې اوسیدونکي غیر ملکیان د شناختی اسناد ولري. د کرایه‌دارو او کورونو کې کارکوونکو رجسټریشن د نږدې پولیس سټیشن کې وکړی شي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان پېښور کې د نصیر الله بابر هسپتال د توسعې منصوبې د فیزیبیلیټي د کار زر تر زره مکمل کولو هدایات جاری کړل. هغه دا هدایات نن پېښور کې د دغه هسپتال په هکله د یو اجلاس صدارت په وخت جاری کړي. هغه ویل چې د دغه فیزیبیلیټي د مکمل کولو لپاره چې کوم وسایل پکار دي حکومت به هغه وسایل ورکوي. وزیر اعلی ویل چې د زیاتېدونکي آبادۍ په نظر کې ساتلو سره د هسپتالونو په تعداد کې هم اضافه روانه ده. محمود خان ویل چې د موجوده هسپتالونو د وسیع کولو سره سره د 4 نوي هسپتالونو په قایمولو هم کار جاری دی. هغه ویل چې حکومت د نوي نسل د ضرورتونو پوره کولو لپاره د مخکې نه بندوبست کوي. د خیبر پختونخوا حکومت بیان بیرسټر محمد علي سیف ویلي دي چې 13 ورځ وزیر اعظم په ډي آی خان کې شوبازیانې وکړې. دورې په مهال وزیر اعظم نوې منصوبه یو هم نه ده اعلان کړي او دا ټولې منصوبې د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې شروع شوي وي. शहबाज शरीफ साहब ने खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया और एक ड्रामे की अक्सबंदी करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ झूठे किस्म के तरक्याती मनसूबों के फीते काटे. ये वो तमाम मनसूबे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शुरू हुए थे. कोई नया मनसूबा नहीं है, ना ही इन्होंने किसी नए मनसूबे का ऐलान किया है. याद रहे कि ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं जो अदाकारी भी बहुत अच्छी करते हैं, ड्रामेबाजी भी बहुत अच्छे करते हैं. और इसी सिलसिले में इन्होंने आज से कुछ अर्सा पहले सैलाब के हवाले से ऐलान किया था कि वो 10 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बतौर इमदाद देंगे. अभी तक उसमें से एक पाई नहीं मिली. د پېښور رورل ډیویژن پولیس په سپیشل ناکابندۍ د چیکینګ په مهال په لویه شمېره کې جدید خودکاره وسله سمګل کولو کوشش ناکامه کړو. د ایس پی رورل طارق محمود وینا ده چې په نادرن بایپاس د وسلو سمګلینګ کوشش ناکامه کړی شوی دی. کاروایی دوران یو کم 80 مختلف بور ټوپکونه او کارتوس برآمد کولو سره سره 2 ملزمان هم نیولي شوي دي. د ایس پی رورل دا هم وینا وه چې نیول شوي وسله په تخریب کارۍ او مختلفه جرمونو کې استعمال دو یا رها.
بلخوا په پیښور پوهنتون کې هم د افغانستان په پوهنتونونو کې د جینکو تعلیم باندې بندیز خلاف احتجاج ریکارډ کړی شو. ترلاسه شوي معلوماتو مطابق د پیښور پوهنتون زده کوونکو او د بشري حقوقو فعالانو په افغانستان کې د جینکو د تعلیم پر ضد د اقداماتو خلاف مظاهره کړې ده. دوی له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې روان بندیزونه دې زر تر زره په پام کې ونیسي او د دوی د معمول ژوند دې بیرته پیل کړي. د ملکنډ په ادبخیزه سیمه تاڼه بایزی کې یوه ادبي دستوره وشوه چې پکې د ادب جولای کې شعري مجموعې ډالۍ کوونکو ته ایوارډونه ورکړل شول. په دې اړه زموږ همکار سید زمان سبا دا ریپورټ رالیږلی دی. راځئ چې وګورو. ملکنډ خاوره د ادب په لحاظ ډیره زرخیزه ده او دې خاورې په هر وخت کې داسې لیکوال پیدا کړي دي چې په نړۍ کې چرته هم پښتانه میشته دي فخر پرې کوي. د ملکنډ ادبي ایوارډ د سوري لاندې د ایوارډ حقدار ګرځېدلي کتابونو لیکوالانو ته د شیلډونو ورکولو یو خوندوره دستوره په تاڼه ملکنډ کې ترسره شوه چې پکې د صوبې د ګوټ ګوټ نه شاعرانو او ادیبانو ګډون وکړو. نامتو لیکوال عباسي سبزي د دستوري مشري کوله او د تحصیل ناظم افضل حسین مشر میلمه و. په دستوره کې د دستوري مشر عباسي سبزي او افضل حسین هغه شاعرانو او ادیبانو ته شیلډونه ورکړه د چا کتابونه چې د ججانو د فیصلې مطابق د ایوارډ حقدار ګرځولې شوي. ایوارډ اخیستونکو کې سلیم بنګش، کلثوم زیب، طیب الله خان طیب، طاهر خان طاهر، ګل احمد وردک، مزمل شاه مزمل، شمس بونیر، واجد ودان خلیل او افګار ملکنډ شامل وو. دستورې ته د وینا په وخت مشر میلمه افضل حسین او عباسي سبزي د ملکنډ پښتو ادبي ایوارډ ستاینه وکړه او د دوی خدمات او د پښتو ادب سره بې کچه مینه وستایله او هیله څرګنده کړه چې د دوی د خدمت دغه لړۍ به هم دغه رنګ دوامداره وي. په دستوره کې د خوندورې مشاعرې تابع هم وشوه چې پکې راغلي شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل چې کتونکو ته ډېر خوند ترلاسه کړو. دستوره کې د یو قرارداد د لارې غوښتنه وکړل شوه چې په تعلیمي ادارو کې د 12 جماعت پورې پښتو لازمي وګرځولې شي ځکه چې تر هغې پورې یو قوم هم وده نشي کولی چې تر څو تعلیم په مورنۍ ژبه کې نه وي لازمي شوی. سید زمان سبا هم پښتو ون ملکنډ. په ملک کې مالیاتي ټیلنټ لا ودې ورکولو په مقصد په کراچۍ کې کال 2022 لپاره د نیشنل فاینانس اولمپیاډ د فاینل مقابلې ترسره شوې. د دې مقابلو انعقاد د انسټیټیوټ آف چارټرډ اکاونټنټس آف پاکستان لخوا شوی. مقابله کې طالب علمانو، چارټرډ اکاونټنټس او د آی کیپ د کونسل ممبرانو په شمول د ملک د ممتازه کمپنو مالیاتي لیډرانو شرکت کړی. فاینل کې شپږو ټاپ ټیمونو ترمنځ مقابله وشوه چې پکې د کې الکټریک، یونیلیور پاکستان، میډاس سیفټي، شان فوډز، لکی سیمنټ او د پروفیشنل اکیډمي آف کامرس ټیمونه شامل وو. د پروفیشنل اکیډمي آف کامرس په 3 راوندونو کې د بهترین کارکردګۍ مظاهره وکړه او د ان اف او 2022 ټرافي په خپل نوم کړه. شان فوډز او لکی سیمنټ بل ترتیب 2یم او 3یم پوزیشن ترلاسه کړي. د دې نه وړاندې په 2 راوندونو کې د 40 ټیمونو ترمنځ مقابله شوې وه. په دې موقع په خپل خطاب کې د آی کیپ صدر اشفاق یوسف ټولو ګټونکو ټیمونو ته مبارکي ورکړه او د داسې مزیداره مقابلو په انعقاد د ټولو مننه هم کړي. هغه ویل چې فاینانشل سروسز شعبه د هر قوم په سماجي او اقتصادي ترقۍ کې یو لوی کردار لوبوي او مالی ماهرین دا شعبه د اقتصاد یوه مهمه برخه جوړوي. لاهور های کورټ د سموګ له کبله سکولونو او کالجونو د 9 نورو ورځو لپاره د بند ساتلو حکم جاری کړی. عدالت د 9 په ورځ سیکرټري تعلیم او د اعلی تعلیم کمیشن ته د چټیانو زیاتولو په اړه د تفصیلي فیصلې جاری کولو هدایات وکړل. په عدالتي حکم کې ویلي شوي چې په لاهور کې د جنوري د 2 نیټې وروسته د په چټیانو کې د یوې هفتې توسیع وکړی شي. عدالت ویل په سموک کنټرول د حکومت ذمہداري ده او عدالت په دې اړه خپله ذمہواري پوره کړې ده. لاهور د دنیا په زیاتو آلوده ښارونو کې شامل شوی او د ریپورټونو تر مخه د سموګ له کبله بیمارۍ هم زیاتې شوې دي. د الکترونیکي میډیا تنظیمونو ادارې یا پیمرا وکیل عدالت ته وویل د سموګ په اړه آګاهۍ لپاره چینلونو مالکانو ته خطونه لیږلي شوي دي. ګاونډي هیواد افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان او خارجي انجیوګانو کې د ښځو په کار بندیز وروسته زیاتو امدادي ادارو کارونه بند کړل. خارجي انجیوګان وایي دوی لپاره په افغانستان کې بغیر د زنانه کارکونکو کار کول ګران شوي دي. طالبان روانه هفته کې افغان او خارجي امدادي ادارو ته حکم ورکړی و چې په خپلو ادارو کې ښځو ته د کار اجازت ورنه کړي.
طالبانو په دا فیصله اعتراضونه مسترد کړي او ترجمان ذبیح الله مجاهد وایي هیڅوک حق نه لري چې د افغانستان په داخلو چارو کې مداخلت وکړي. د مغربي هیوادونو سره سره اسلامي ملکونو هم د طالبانو د دې فیصلې غندنه کړې ده. په اقوام متحده کې د متحده عرب اماراتو یوې سفارتکارې لانا زکی نسبی ویل چې په سختۍ د طالبانو فیصله غندم. میرمن نصیبی خبرداری ورکړې چې د افغانستان تقریبا 3 برخه خلک بشري مرستو ته ضرورت لري او شاوخوا 6 میلیونه خلک د لوږې د خطر سره مخامخ دي. دا وایي دغه فیصله په افغانستان کې د انساني مرستو لپاره مشکلات پیدا کوي او د ښځو، ماشومانو او بوډاګانو په ګډون په معاشره کې د ټولو ډیر کمزوري خلک ترې متاثره کیږي. د پاکستان، سعودي عرب او قطر په شمول ډیرو اسلامي ملکونو د طالبانو د دې فیصلې مذمت او په ښځو بندیزونه لرې کولو غوښتنه کړې ده. په مسجد الحرام کې په چینی ژبه کې د اسلام سبقونه ښودل شروع شول. د سعودي ابلاغ ذریعو له مخې د جنرال پریزیډنسي څانګې مشر صالح الرشیدي ویلي چې اسلامي سبقونه اوس په 14 ژبو یعنی انګلیش، اردو، فرانسیسي، هاوسا، ترک، مالایی، انډونیشي، تامل، هندي، بنګالي، فارسي، روسي، بورنیو او چینی ژبو کې ښودلی شي. د ویل د دې منصوبې مقصد د غیر عربي ولسونو مرسته کول دي کم چې په مسجد الحرام کې په درسونو کې برخه اخلي. د ویل هر میاشت 8,000 نه زیات کسان یا خو د سبقونو د ترجمې د لارې یا د جنرال پریزیډنسي په سوشل میډیا خپور کړي شوي اقتباساتو د لارې استفاده حاصلوي. په دې مهال د حج او عمرې وزارت په دې وروستو کې حج کوونکو لپاره یو لنډ فلم د جرنی آف ا لایف ټایم لانچ کړی دی. د سعودي د حج او عمرې وزیر ډاکټر توفیق تر اهتمام لاندې دا فلم با په 9 ژبو عربي، انګلیش، اردو، فرانسي، بنګالي، فارسي، هاوسا، انډونیشین او ترکی ژبو کې ښودلی شي. خبرونو کې وړاندې کوو د لوبو حال. د کراچۍ ټیسټ په 3 ورځ پاکستان خپل لومړي اننګز کې 438 رنز جوړ کړل. کپتان بابر اعظم او آغا سلمان سنچران سکور کړي. د قومي کرکټ ټیم خلاف د نیوزیلینډ بیټینګ جاری دی. Looking shot. Lovely shot. Up and over. بولیټن په اخره کې د موسم حال. د موسمیاتو محکمې 28 دسمبر نه د ملک زیاتره برخو کې د باران او واورې ورېدو اندېښنه څرګنده کړي. محکمه موسمیات تر مخه کویټه، ژوب، زیارت، مردان، پیښور، چارسده، وزیرستان او کوهاټ کې جمعرات پورې د باران او په غرونو د واورې ورېدو امکان دی. بهرنۍ سیمو کې د باران له امله د لړې شدت کمېدو هم امکان شتون لري. بلخوا درجه حرارت هم 15 تر 9 درجو پورې کمېدی شي. بولیټن پای ته رسي. د نورو خبرونو او تازه معلومات لپاره تاسو زموږ سوشل میډیا پاڼې کتئ شئ. د لوی الله په امان.